څوک هم راځي جی بالکل زه ستاسو تابعدار یم. څوک حج له راځي عمرو له راځي دا 12 روډونه دي په مکه کې په هر روډ باندې 50 गाड़ी چلیږي خاص کر د خیبر پختونخوا د حج له راځي بالکل دی بسونو کې سفر کوي جی. ما چې څومره پښتانه دي کده لر دي کده بر دي که افغان دي که پښتون دي زما خويند دي مین دي چا څوک داسې عمرې لراشي جی حج لراشي چې هغه سره خپل فیملی مشران نه صرف زنانه نو هغه خويند مین ما سره رابطه کولی شي. زاد حضور صلی الله علیه و آله وسلم کور مبارک لیدل دي ناغه ماته جی نه نو دا څومره د افسوس خبره ده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نننۍ ویډیو ډیره زیاته زبردست ده او خصوصا د هغه کسانو لپاره کم کسان چې دې کال ته د حج شوقین دي او خواهش لري چې دا کال باغی حج ته دی او د حج د فریضه به اهم فریضه به ادا کوي. دا هغې دپاره نن موږ یو داسې شخصیت سره ملاقات ته راغلي یو چې د هغې ډېر زیات خدمات دي. هغې په سوشل میډیا باندې خپل ویډیوز هم اپلوډ کوي، فیسبوک باندې، ټیک ټاک باندې. یقینا ډېر کسان به هغې پیژنیم. هغې یو داسې ډیوټي الله تعالی یو داسې فرض هغې ته حواله کړی دی چې هغې پوره خپل ذمہداریم پوره کوي او پاغه فرض کې خپل ډیوټي کې کم چې الته کې په حج کې اهم مقامات دي، یعنی کم چې زیارت زونه دي، غار حرا شو، داسې نور چې څومره اهم مقامات دي. او په دې سره بیا خبره کوو تاسو ته باغه ټول ډیټیل او هغه ټول مقامات به تاسو ته خو هغه حواله سره د ویډیو دلته جوړي. او کم کسان چې یعنی وس طاقت نشته ځکه حج هم بلا خرچي لګي نن سبا ډېر ګران خبر د غریب کس لپاره نو دی هغه زیارتونه په فری کې او یو خدمت په دغه باندې هغه ویډیوګانې کوي. او غدلته چې کم کسان پاکستان کې ناشتي، په انډیا کې ناشتي، یا کم چې پښتانه په دنیا په ګوټ ګوټ کې ناشتي، افغانستان کې شو، هغه ته هغه ویډیوګانې ښیي او هغه زیارتونه کم چې اهم مقامات اسلامي د حج په دوران کې هغه ټول مقامات هغه ته شو کوي. دې سره سره هغه دا خبره هم کوي چې کم پښتانه دي خصوصا چې هغه حج او عمرې لپاره مکې ته راځي نو هغه خپل خدمات هغه ته ورکوي او څومره چې هغه نه کیږي نو هغه سره منډه تړله هم وي. د دې حوالې سره ودی سره خبرې کوو. ټیم کې موږ سره ناست دی معروف ګل قریشي صاحب، هغه سره خبرې اترې کوو. ټول کې اول خو تاسو شکریا ادا کوم معروف ګل قریشي صاحب چې تاسو موږ ته ډېر قیمتي ټایم راکو، تاسو په چټۍ راغلی یې لنډ تک وخت نو اول تاسو یو مختصرا غونډه تعارف دی مینوال ته وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم جی ډیره مننه. اول خو تاسو ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو زما ځای ته رالی. الله مو آباد او خوشحاله ساته. د دې ملګري د ټولو زما نوم معروف ګل قریشي دی او زه ضلع نوخار تحصیل جهانګیره ریلوے سټیشن سره تعلق ساتم جی. او زه سعودي عرب خار مکه کې یم جی. تقریبا 2 کالونه د سعودي حکومت د طرف نه چې کم د میټرو بسونه دي، سپین بسونه دي، د خانقابې نشان په جوړ دي. زه دغه چلو مجیزه چې لاړم نو ما دا یو خدمت وګڼلو چې زه خدا بسونه اسم چلوم په دغه باندې چې کم دنه ما په ټیک ټاک او په فیسبوک پیج باندې چې کم دنه ویډیوګانې شروع کړې. الحمدلله زما فیسبوک پیج قریشي نیوز جهانګیره او ټیک ټاک آی ډي زما معروف ګل 4 نو ډیر خلک متاثر شو او ډیر ماشاءالله. او تاسو نن راغلي تاسو چینل په ذریعہ باندې هم زه د خلکو ته وایم چې څوک هم راځي جی بالکل زه ستاسو تابعدار یم. څوک حج له راځي عمرو له راځي او ان شاء الله تعالی زه خپل د سعودي حکومت د طرف نه دغه میټرو سیستم بس چلوم په مکه ښار کې. دا ډیر خلک بیا دغه شي کنه دا بس چې کم دی دا صرف مکه کې دی، دا مدینه ته نه ځي، جدې ته نه ځي، یو خم نه ځي، دا صرف مکه کې اسلامي مقامات زیارت ته دا بسونه ګرځي لکه مسجد زیرانه شو، مسجد عائشہ، مسجد جن، جنت المالا، غار خیرا، غار سور، منا، عرفات، مزدلفه، مکه میوزیم او کسوت الکعبه فکری چې کوم ځای کې خانقابې دا الاب تیاریږي. زه خپله چې کم روډ والا گاډي چلوم 8 نمبر روډ والا دا ګورې جی یاد وساتئ دا 12 روډونه دي په مکه کې. په هر روډ باندې 50 گاډي چلیږي. د هر روډ خپل سبسونه اسلامي مقامات زیارت او تمزي مارکیټونو تمزي دې کې سودیم ګرځې دي شي اجنبیم ګرځې دي شي چې سمرم زما رونه بایگان د پاکستان نو عمرې لرازي مسلمانان او بیا خاص کر د خیبر پختونخوا د حج لرازي بالکل دې بسونو کې سفر کوي جی. دا د سعودي حکومت د طرف نه بالکل فری بس سرویس دی او ان شاء الله زه د ټولو پښتنو د مسلمانانو تابعدار يم. زه خپل 8 نمبر روډ والا گاډي چلوم پاغي باندې چې کم دین اسلامي مقامات جنت المال راځي او مسجد جن هغه جمعات د مسجد جن چې کم ځای کې حضور صلی الله علیه و آله وسلم د قرآن شریف سے عیسی تلاوت کړي و جناتو ته او یو کسوت الکعبه فکر 3 اسلامی زیارت زما پر روډ راځي او نور به ان شاء الله ز گایډ کوم. دا ټول رونه بایگان مسافر چې سمرم دي یا عمرو لراځي ز به گایډ کوم ما سره رابطه کولی شي جی. دغه خبرې د الله ډیر لوی احسان دی. ها جی زما چې سمرم پښتانه دي کده لر دي کده بر دي که افغان دي که پښتون دي زما خويند دي مین دي
چا څوک داسې عمرې له راشي جي اج له راشي چې هغوی سره خپل فیملی مشران نه صرف زنانه نو هغه خویندې میندې ما سره رابطه کولی شي زه به وله اسلامي مقامات زیارتونو د بسونو دا د حرم نه ګیر چاپېره دي زمونږ څلور اډې دي جبل عمر جبل حجیات جبل کعبه او جبل مروه دا ټول د حرم نه ګیر چاپېره دا بسونه ولاړ دي چې تاسو پکې ګرځېدی شئ هغوی بلته کې خرچه نه کي کوم چې دلته نه یقینا تاسو پتې مهنګایي دلته کې پاکستان کې ډېره زیاته مشکلات دي هر کس چې کوم دی نن سبا حج افورډ کولی نشي خرچه نو دا به یو کنسیشن یو زبردست هغوی ته اوفر هغوی ته میلو شي چې کم سے کم هلته چې کم زیارتونه دي د هغې خرچې نه به هغوی بچ شي بالکل جی بالکل به بچ شي لکه نن سبا چې تاسو راځئ څومره لکه ډېره غریبي هم ده لکه جی ما په دې خپل بس کې چې زه کم بس چلوم ما پکې داسې خلک ولیدل غریبانان که نه یو دا کیسه صرف ستاسو به د چینل ترو باندې کوم ما خپل پیج کې مو ورکړې ده ډېرو کسانو خوښه کړې وه چې یو ابۍ او بابا ما سره په ګاډي کې ناسو کېناستل مونږ چې ما چې ګنټه سفر وکړو چې ځل ته ما ټولې سورلۍ کوزې کړې اجیان عمرې والې مې کوز کړل نو دی ته ما وې تاسو کوزېږئ نه نو یاره مونږ خو دغه شان د چا ویډیوګانې راته خولې وې او چېرې دغه شان بسونه د دې کې کېنئ نو بس زه پوه شوم ما ورته یې کېنئ نو هغوی هغه ابۍ او بابا لږې پیسې جمع کړې وې او ناسو نو ما ورته څه خوړلې څکلې م دي بیا زما او د الله معامله وه چې هغوی سره ما څه وکړل او څه مې ونه کړل هغه زما او د الله معامله وه او انشاءالله تعالی داسې خلک راځي چې غریبانان یې ډېرو ټکسیانو والا ډېرې پیسې اخلي نو بالکل ما سره رابطه کولی شي دا یو نیم کال سعودي حکومت د طرف نه ګورې دا بسونه بالکل فری چلیدل اوس دی صرف 4 ریاله ټیکټ رو باسل دی خدا د حرم نه ګیر چاپېره دي غار خیرات لړې هلته نشته دی اوس مسجد جیرانه ته 1 غنټه او 20 منټ سفر دی مسجد جیرانه کوم ځای نه چې حضور صلی الله علیه و وسلم احرام تړلی او لومبۍ عمره یې ادا کوله په 4 ریاله به ته ټیکټ والې نو ته 3 غنټې په هغې ټیکټ باندې ګرځېدی شي یو کس 2 ریاله دې مخې او 2 ریاله هغه مخې او ځای په ځای په شټاپونو باندې ګورې دا پیسې نشته پرې به کې ګرځه نو چې څومره هم کېږي انشاءالله د خپلو پښتنو دپاره به کوم او الله دې ستاسو عزت وکړي او تابعدار یو سوال د مینوال ته دام لګوی چې تاسو څومره وخت نه دا خدمات هلته ورکوئ او کله تاسو تللي وئ سعودي ته زه جی زما تقریبا 2 کاله وشو ما 2 کاله تیر کړو زه 2 کاله چې کوم دی دغه خدمات ما کړي وه او الحمدلله اوس دا تقریبا د وړوکي اختر په ورځ باندې زه رالم خپل ملک ته او زه اج نه مخکې بیا انشاءالله تعالی روان یم چې کم کسان اج له اوس راځي او چا داخلي کړي دي بالکل جی راتلی شئ زه به هلته کې یم زما د وټساپ نمبر به په دې پیج باندې هم وسوالئ تاسو زما خپل پیجونه هم کې دي 00966 54 92 492 دا زما د سعودي نمبر هم دی او زما د واتساپ نمبر هم دی ما ته به یو واتساپ میسج کوئ چې څومره مجیان راځي انشاءالله زه به د هغې خدمت کوم زه به ورته دا لارې ګذرې سموم د الله د رضا دپاره جي ماشاءالله مسافر ډېر تاسو به کتلي په دوبۍ کې سعودي کې لګیایي نو هغوی یعنې هغوی اکثر وایي ذهني سکون نشته دی ډمو مطمئن نه دی که ډېرې پیسې هم ګټي خو یا هغه مسافري سخت کار دی تاسو دا کار خو داسې دی چې ماشاءالله چې الله تعالی په تاسو باندې یو رحم فضل دی او یو ثواب کار دی او ډېر غټ یقینا چې تاسو خدمات ورکوئ ستاسو ړه سوي ړه څه تاسو راځي چې داسې دا بالکل جی حقیقت خبره شکر الحمدلله ډیر خلک زمانه هم تاسو کوي چې ته دومره د الوی زر ډبل بس چې کم دی غټ بس زا غشلوم جی دا ویډیوګانې به تاسو کتلی ما ته ډیر خلک وایي چې رستا تنخواه یا داسې اخیسې زه ورته یم جی که زما تنخواه هر څونه ده که لږه ده که ډېره ده خو زه د رب نه دومره شکرګزار یم که نه چې زه شپه ورځ 24 غنټې په دې حرم شریف نه ګیر چاپېره تاویږم او حرم کې منځ کوم زم الله پاک دې هر چا له دا توفیق او دا خدمات نصیب کی چې راځي د رونو بایګانو د پښتنو خدمت کوي زه ډیر خوشاله یم د خپل رب نه کلهګه د کډیره ده خو زه صرف د پښتنو د خدمت لپاره دغه میشن او زه د الله ډیر شکرګزار یم او جی بالکل دوبۍ والا ما سره هم رابطې کوي قطر والا د دنیا هر ګډ نه ما سره ګوري رابطې شوي دي چې یاره دا ته چې کوم ډیپټي کې نو دا ډیپټي مونږ له مګوره نو ان شاء الله کوشش وکوم او چې کلم دغه شان زمونږ د کپنې کې داسې کارونه رالل د حکومت د طرف نه زه به تاسو ته وایم او ډیر خلک خواهشمند دي چې مونږ دا ډیپټي وکړو او زه ډیر د الله شکر چې ادا کوم جی کم دی جی بالکل ماشاءالله یقینا چې په دې باندې الله ډیر زیات فضل دی او الله تعالی ډیر کسانو ته یو کار حواله کی یو میشن حواله کی ډیر کسان هغه کوتایان همو کی هغه الله تعالی چې کوم میشن ورکړي هغه میشن هغه پری دی په غلطو باندې سر شي خپل ذاتی مفاد لپاره کارونه لګیا کی او دې خبره تاسو وره دی ویډیوګانې هم تاسو کتلی او ډیر کسانو نمو معلومات هم کو دا غې نه پس بیا د انټرویو ته مو راغلی مو دې سره ملاقات ضروری دی ځکه دې الله تعالی دې ته یو میشن ورکو یو نوکری ورکا یقینا رزق د پر هر سړی مسافرتیا ته جی
خو دی خپل کار چې کم دی خپل نوکری چې کم ده نو هغه د عوامو په خدمت کې او بیا د اسلام او د دین د خدمت دپاره هغه وقف کا یعنی آغاز دین او کو دی هر سړی خپل